مونږ انصاف غواړو. مونږ په دې پاکه خاوره انصاف غواړو. زموږ سره د انصاف وشي. ظلم انتها نامنظوره. ظلم کی انتها نامنظور. زما نوم وقاص احمد دی. دا یو مې والد صاحب و د 18 کاله عمر و. یو مې ورور کشر 19 سال 19 سال عمر و. پرون چې واقعه شوې ده په 50 کسه پسې کسان راغلي دي پرون سهار. او په 50 شپېته ډزې ویشتې دي. د ټولې دنیا لیدلي دي. د ټولو خلقو لیدلي دي. 4-5 غنټې په دې روډ کې پراته وو. دا مسلمانانو که کافرانو د ټولو خلکو چا پې آواز چا دا لاس ونه دی وړی چې دا مسلمانان دي که دا څوک دي. د ټولو لیدلي دي. د ټولو خلکو دا پېژندل چې دا څوک وو. دا دهشتګرد وو. دا مجرمانو. دا څوک وو. دا ټول یې پېژني. د ټولې دنیا ته ښکاره ده. د هغې باوجود د دوی سره دا کار شوی دی. ظلم شوی دی. جبر شوی دی. تشدد شوی دی. نن زما سره کېږي خدای وبخښه سبا تاسو ټولو سره کېږي. د دې دې تپوس شي. راوځئ. دا مسلمانان دي که کافران دي. تاسو به مرئ نه. خدای له به جواب نه ورکوئ. دا ملک د کافرانو دی که د فرعونانو دی. دا د چا ملک دی؟ ولې دا ظلم کېږي؟ ولې دا جبر کېږي؟ د دوی ګناه څه و؟ د دوی څه چل کړی و؟ دوی دهشتګرد وو. په خبرونو کې دهشتګرد دي وایي. دوی څه دهشتګرد دي؟ دنیا ته ښکاره کوي که نه؟ دا ټولې دنیا نه پېژني. تپوس وکړئ د دې خلقو نه. دلته زندګي شوې ده. دا په څه دهشتګرد وو؟ خلک یې ویشتي دي. بمان ورسره نیوی شوي دي. څه چل شوي دي؟ زه دا نن دا په دې روډ باندې ما ایښودي دي. زه دا نه لرې کوم د دې روډ نه. یو مې روډ ته دی ځوان جان کشر ورور 5 نمبر په ما پسې. یو مې د سپینې ږیرې 15 کالو پلار 50 ډزې ویشتې شوي دي. دومره بیا چا جرأت نه و چې لاس والا چا وړی وی. د دې دې تپوس وشي. په دغه ځای به دا پراته وي. زه به په دې ځای مړ شمه چې څوک د دې تپوس نه شي. دا په دې ځای نه چوتېږي. دا په دغه ځای باندې پراته وي. که په تاسو کې ایمان وي په تاسو کې غیرت وي تاسو پښتانه یئ تاسو به راوځئ. دا ستاسو مړی دی. دا شهیدان دي. ستاسو د علاقې دي. ستاسو د محلې دي. ستاسو د قوم دي. دا په غیرت باندې مړ دی. دا د الله رضا لپاره مړ دي. دا شهیدان شوي دي. د دې سره به تاسو ودرېږئ. د دې تپوس به کوئ. دا ملک خو د فرعونانو نه دی که نه؟ که دا د مسلمانانو ملک دی که د فرعونانو ملک دی؟ زما دې ټولو ته خواست دی چې دا ټول په دې کې ودرېږي. زما د پاکستان حکومت ته خواست دی. زما که د آرمي ادارې دي که هره اداره پاکستان زما ورته خواست دی چې د دې تپوس وشي. د دوی څه ګناه و؟ دا ولې 50 ډزې ویشتې شوي دي؟ ولې په دې روډ دا په کینټو پرون پراته وو؟ دا مسلمانان نه وو. دا د مسلمان حق نه دی چې بل مسلمان ور لاس ویشي. 15 نفرې ته تاو کړی و لاس ولا چا نه شو وړی. دا به نه چوتوئ. ولې دا مسلمانان نه وو؟ دا کافران پاتې کېدل دلته. دا د کوم مذهب والا وو؟ دا په کوم مذهب کې شته؟ دا په کوم قانون کې شته دی چې یو مړی 50 ډزه ووله د هغه ګناه و جرم نه دی معلوم؟ دنیا کې ګناه او جرم نه ښکاره کوي. او هغه بیا دلته پروت دی. خلق تاو دي. هغې نه فورس تاو دی. هغه نه معلومه خلقو ویشتی دی او لاس ولا څوک نه شي وړی. د چا جرأت نشته. په ګاډو کې ورپسې کسان راغلي 4 په 5 ګاډو کې من نفرت یې دلته تاو وه. که تاسو کې غیرت په دې خلقو کې دا به راوځي وبدرېږي. د دې تپوس به وکړي. نن په ما ده سبا په تاسو ده. په سوات کې زاړه څه حالات تېر شوي دي. په پاکستان کې څه حالات تېرېږي. دا سبا ستاسو سره هم کېږي. دا ستاسو مړی دی. دا ستاسو شهید دی. دا پښتون دی. دا ستاسو د قوم دی. دا ستاسو د علاقې دی.